الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. سورة الحجر 57 نمبر آیات تے 52 نمبر آیات سورة الحجر. تاسو ته معلومه ده کہ اللہ جل جلالہ عذاب اخروی هم ورکی او عذاب دنیاوی هم ورکی. سمر خلقو تے چی اللہ جل جلالہ پا دنیا کے عذاب ورکڑے دے نو اوز دا حقینا دا قوم دا لوط ذکر کولی کی چی اللہ جل جلالہ دا لوط علیہ السلام قوم تا عذاب چی دینا داور کرو چکر دا ابراہیم علیہ السلام نویر ختم شو دیو دوی چی من دا اللہ جل جلالہ استادیو پرشتیو نو دوی طرف تا متوجہ شو و توائی قال ابراہیم علیہ السلام او فرمائل فما خطبکم پس مدعا دستاسو سمطلب دستاسو سمقصد دے استاسو ایوہ المرسلون ایرہ لے گلے شو پرشتو کم غرض دا پارا استاسو را غلیے. ابراہیم علیہ السلام مدیبانے پوئے شو دیو دا عذاب دا پارا غلی دے نو دا پوئے ابراہیم علیہ السلام تا سنگ ہو شو ابراہیم علیہ السلام سنگ پوئے شو نو یو خدا و تا پرونم ما ویلیو ابراہیم علیہ السلام دا دوی آغا غضب آغا غصے ولی دلا نا آغا تا پتا ولا ویلا چی دا و یوازی دا زیری دا پارا ندی دا غلی دی ٹک چرتا دا عذاب دا پارا غلی زیر ورکولو لپاره خو یو پرشتم کافی و نو بیا او یو پرشتو را لېږلو ته څه ضرورت و خو چې دا دومره جماعت را لېږلی دی نو دی د عذاب دپاره را لېږلی دی. نو دیو ته وفرمایل قالو دی وویل انا ارسلنا الى قوم مجرمین بېشکه موږ را لېږلي شوي یو لنهلکنهم الى قوم مجرمین چی خامها من حلاک کو مجرم قوم لرا من مجرم قوم ترا لے گلی شیو چی اگی حلاک کو اگی ختم کو الا آل لوط اقوم دا چالے اگا دا لوط علیہ السلام قوم دے خدا یاد ساتا چی لوط او آل دا لوط علیہ السلام چی نو دوی با دے انا لمنجوهم بیشک من با خامخا نجات ورکو اجمعین طولو تا طول با طولو تے کم نجات مندن کی دی کم نیکان دی صالحین دی من با حاغیر طولو تا چی دینا دا نجات ورکو الا امرأته سوا دو دا خزنا قدرنا من مقرر کرے دے انها یقینا غچدا لمن الغابرین لپاتکیدن کو نبی یعنی اغبهم دا عذاب والو خلق نبی دیدی کیوں فرمائل انا لمنجوهم بشک من با خامها نجات ورکو من با نجات ورکو آیا دا نجات ورکون کی ذات دا اللہ دے خدا پرشتی دی پرشتی ہوئی من با نجات ورکو یا دا رنگ ویل
الا امرأته قدرنا چې موږ مقرر کړی دی د دغې ښځې دپاره. تقدیر څه ته ویلې کېږي؟ تقدیر ویلې کېږي اندازې ته، یو سیس چې د بل سیس سره برابر شي په عربۍ کې هغې ته تقدیر وایي. خو دلته دې نه مراد قضا او فیصله ده چې موږ فیصله کړې ده د دغې ښځې دپاره. نو ولې دا فیصله کوونکي ذات دا الله دی او که دا فرشتي دي، یا دا نجات ورکوونکي ذات دا الله جل جلاله دی او که نه دا فرښتې دي؟ جواب دا دی چې اصل کې دا مرسل دي، دا رالیږلي شوي دي او الله د طرفه راغلي دي. الله مرسل دی، الله رالیږلي دي. نو د دې دواړو د فرښتو او د الله ډېر زیات خصوصیت دی، قربت دی، نزدېکت دی. د هغې په بنیاد باندې فرښتو د دې نسبت ځان ته و چې ګویا دا نجات ورکوونکي موږ یو. او یا دي خو صرف پیغام رسوونکي دي، صرف عذاب رسوونکي دي، صرف نجات ورکوونکي دي، صرف نور حقیقت کې نجات ورکوونکي ذات څوک دی؟ دا خو الله دی. عذاب ورکوونکي ذات څوک دی؟ دا خو الله دی. اگر چې نسبت دې ځان ته کړی دی لیکن حقیقت کې نجات ورکوونکي ذات یو الله دی. دی وایي انا لمنجوهم، بېشکه مونږه خامخا نجات ورکړو ټولو ته، الا امرأته سوا د ده ښځې نه قدرنا مونږ مقرر کړی دی، انها مونږ فیصله ده، انها بېشکه هغه لمن الغابرین د پاتې کېدونکو نه به وي. غابر څه ته ویلې کېږي؟ غبر دا اصل کې هغه څیز ته ویلې کېږي چې د غوا یا د میخې په غولانځې کې چې کوم پی پاتې شي هغه پاتې پی ورته غبر ویلې کېږي. چونکې دا هم د وروستو پاتې کېدونکو نه ده، نو دې وجې نه وفرمایل چې انها لمن الغابرین. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس هر کله چې راغلل خاندان د لوط ته علیه الصلاة والسلام، څوک رالل؟ هغه رالیږلي شوي فرښتې راغلې. قال انکم قوم منکرون، نو لوط علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل انکم بېشکه تاسو قوم منکرون، خلک یې ناشنا. تاسو د دې ځای اوسېدونکي نه یې، تاسو خو ناشنا قوم یې، ناشنا خلک یې. لکه یو مېلمه یو ځای ته لاړ شي، د دې کور اوسېدونکي نه وي، نو خلک وایي دا سړی مېلمه دی. ولې ناشنا سړی دی؟ نو دا دلته مېلمه دی. نو دې هم ناشنا و، چېرته کلي وطن کې لیدلی شوی نه و. نو لوط علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل تاسو خو ناشنا خلک یې، مېلمانه معلومېږي. او چونکې تاسو ته معلوم هم ده چې دوی خو د ښایسته هلکانو په شکل باندې ورننوتي وو. قالو دوی وویل نه، بلکې جئناکه راوړی دی مونږه تا ته بما هغه عذاب کانو فیه یمترون چې په هغې کې به دوی شک کولو. هغه عذاب چې په کوم عذاب کې دوی شک کولو، هغه عذاب مونږ د ځان سره چې دی نه دا راوړی دی. دلته دغه واقعه ذکر ده، خو بعضې الفاظ مخکې راوړلی شوي دي او بعضې وروستو راوړلی شوي دي. لکه دا واقع تاسو په سورې هود کې مخکې ویلې ده، وآتیناک بالحق، او راوړی دی موږ تا ته رښتونی حکم، وانا لصادقون، او بېشکه موږ رښتوني یو. فاسر باهلک، وباسه خپل کور والا، بقطع من الليل، په یو برخه کې د شپې په یو حصه کې چې دی نو کور والا بار کوه وځه. واتبع ادبارهم، او تو ځه د دوی نه وروستو، ولا یلتفت منکم احد، او شاته دې نه ګوري له تاسو نه احد هیڅ څوک، وامضو حیث تؤمرون، او لاړ شئ د کوم ځای چې تاسو ته حکم کولی شي. وقضینا الیه،
او مونږ فیصله ولېږله طرف د هغه ته ذلک الامر د دې خبرې ان دابر هؤلاء چې جړلې د دې خلکو مقطوع پرې کړې شوي مصبحین جړلې به د دې خلکو پرې کړې شي مصبحین په وخت د سبا کې وجاء اهل المدینه اوس د ښار خلک رالل د وطن خلک رالل چې را ښایسته ښایسته هلکان راغلي دي او دا خبر دوی د چا وکړو دا ورته فرښتې لوط علیه السلام کور والا کړو زمونږ کره نن داسې ښایسته هلکان راغلي چې په دې کلي او وطن کې داسې ښایسته هلکان چې دي نو دا نه دي لیدلي شوي نو چې کله یې ته پته ولګېده نو هغوی بیا په منډو منډو داسې را روان دي لکه د سیلاب په رنګې دا خوړ چې څنګه وي داسې را روان دي یو بل ته دیکړې ورکوي یو بل نه مخکې کېږي خو دوی ته دا پته نه وه چې دلته به الله جل جلاله زمونږ دپاره چې دی نه عذاب مقرر کړی وجاء اهل المدینة او راغلل ښار والا یستبشرون چې خوشحالي کوله په خوشحالۍ سره روان وو قال ویل ان هؤلاء ضیفي مراد تینا لوط علیه السلام دی کله دا قوم راغلو دا مېلمانه خو ناست وو لوط علیه السلام هم چونکې دا نه وپېژندلې چې دا خو فرښتې دي نو هغه ورته وایي ان هؤلاء ضیفي دا خلک ګورې زما مېلمانه دی فلا تفضحون پس تاسو ما مه رسوا کوئ د مېلمنو په باره کې ما مه رسوا کوئ واتقوا الله ولا تخزون او ویریږئ د الله نه ما مه بې عزته کوئ دې مېلمنو ته ما عزت مه تار کوئ دې مېلمنو ته قالو دوی وویل اولم ننهک آیا موږ ته نه وې منع کړې عن العالمین د دې ټولې دنیا د مرستې نه یاره ته د دې خلکو مرستې مه کوه ته موږ د دې خبرې نه منع کړې ته ولې د مېلمنو مرسته کوې قال هؤلاء بناتي دویل دا زنانا دا زما لونه دي ان کنتم فاعلین چرې تاسو خپل حاجت پوره کوئ نو دې سره یې پوره کړئ لیکن د دې خو دې ته حاجت نه و دې خو نور حاجتونه چې دي نو خپل پوره کول خو دوی ته دا پته نه وه چې دا خو الله جل جلاله د مرګ فرښتې رالېږلي دي او اوس په دا ځمکې دا ټوټله اوچتېږي او دا هغه ځینه او پړ مخ راویشتلی کېږي لږ ساعت پس په بیا دا عمل کېږي نو انشاءالله جواب بیا سبا ووایو قال فما خطبكم ویل پس مدعا دستاسو ابراهیم علیه السلام فرمائے سمدعا دستاسو ایها المرسلون اے را لګلی شو فرښتو قالو دیویل انا بشک منگا ارسلنا را لګلی شویو الى قوم مجرمین طرف د یو قوم ته چې مجرمان دي الا آل لوط سوا د لوط د خاندان نه انا لمنجوهم بشک منگ با خامخا نجات ورکړو دوی ته اجمعین ټولو ته الا امرأته سوا د ښځې د هغه نه قدرنا من فیصله کړې ده انها بشک هغه لمن الغابرین فلپاتې کېدونکې نه وي فلما جاء آل لوط المرسلون پس هر کله چې راغی خاندان د لوط علیه السلام ته المرسلون هغه رالېږلي شوي یعنې فرښتې راغلې قال لوط علیه السلام ویل انکم بشک تاسو قوم منکرون خلق یې ناشنا قالو دی ویل بل جئناک نه بلکې موږ راغلي یو تا ته بما په هغه څه کانو فیه چې ودي په هغې کې یمترون شک کوونکي واتیناک بالحق او راوړی دی موږ تا ته رښتونی حکم وانا لصادقون او بېشکه موږ رښتوني یو فاسر باهلک نو وباسه خپل کور والا بقطع من الليل په یوه برخه د شپه کې په یوه حصه د شپه کې واتبع ادبارهم او تزا د دوی نه وروستو ولا یلتفت منکم او شاته دې نه ګوري له تاسو نه احد هیڅوک وامضو او لاړ شئ حیث تؤمرون د کوم ځای چې تاسو ته حکم کولی شي وقضینا او موږ فیصله ولېږله الیه طرف د هغه ته ذلک الامر د دې خبرې
کومه خبره ده ان دابر هؤلاء چې جړله د دې خلکو به پرې کړی شي مصبحین د سبا په ټیم کې وجاء اهل المدینه او راغل الخار والا یستبشرون چې خوشحالي کوله قال لوط علیہ السلام وی ان هؤلاء داخلت ضیفی زما ملمان دی فلا تبزحون بس تاسو ما مرسوا کوي واتقوا الله او یریږئ د الله نه ولا تحزن ما بې عزته کوي قالو دی ویل اولم ننهک آیا مونږ ته نوې منع کړې عن العالمین د ټولې دنیا د مرستې نه قال هؤلاء دی ویل دا زنانا دا زما لوڼه د دوی سره نکاح شرعي نکاح سره وکړئ او خپل حاجت پوره کړئ ان کنتم فاعلین کو چریه تاسو کار کوونکي کم تاسو غواړئ خپل خواهش پوره کوئ شهوت پوره کوئ نو زما د لوڼو سره یې پوره کړئ یا خو دې نه مراد د قوم چې څونه ښځې وي نو دا هم د پیغمبر لوڼه وي مراد ترې نه دغه دی یا ترې نه مراد خپلې حقیقي لوڼه یې دي خو وایي چې دوی سره نکاح وتړئ خپل خواهش دې سره پوره کړئ الله یې دا عمل